شکریہ ادا کوم چې د جوړ درغلي د ماده ډیر سپورټ راکړی دی خاص کر زموږ چې کوم پازیټیو سټیپس دي خی مې اپریشیټ کړي دي لکه څنګه نن د پریس کانفرنس مقصد تاسو ته پته وي چې دلته په جوړ کې د سپورټس او انتهایی زیات کریز دی خاص کر کرکټ خو په انتها ته رسېدلی دی نو دلته کې مختلف لیګس کې کېږي مختلف لکه پلیئرس ته فایده کمه وي او چې څوک یې کوي هلته فایده پکې زیاته وي نو چونکې ما چې چلو ډپارټمنټ به خپل یو پریکټس وکړي پریکټس مقصد چې پلیئرس ته پکې فایده زیاته میلاو شي بجای دا چې خلک راځي او بس کاروبار او ګټې او یو شکل شي زموږ مین مقصد دا و چې خلکو دومره شوق دی دومره پیسه لګوي دومره پیسه انویسټ کوي چې ښه بهترین لیګ په کمه پیسې په کمه خرچه کې ورته میلاو شي نو پاتې ځای کې موږ د لیګ باقاعده د ډپارټمنټ اف سپورټس ډسټرکټ اډمنسټریشن پاک آرمي ټول په متفقه باندې باجوړ کرکټ لیګ انعقاد کړی دی 11 ستمبر باندې افتتاحي تقریب وي په 5 بجې باندې باجوړ سپورټس کمپلیکس د باجوړ د عوامو نه موږ ریکویسټ کوي خواست کوم چې دوی راشي موږ د دې لپاره چې کومه موږ همدلاسه جوړ کړې ده په دا کې بالکل شرکت وکړي دوی خوند راولي او دغه میډیا وال ټول باجوړ ټوله میډیا ګروپ دي ټوله میډیا پرسن دي ټول ته طرفه انویټیشن دی سیاسي خلکو ته انویټیشن دی ملک صاحبان ته کرکټ کې ټوله مشران دي او لیډران دي ټول ته انویټیشن دی او په 11 سپتمبر باندې مازدیګر 5 بجې باندې په سټیډیم کې اوپننګ سرمني کې کرکټ مای تقریب وي باقاعده به لیګ شروع کېږي او انشاءالله چې د لیګ به ښه په ډسپلن ښه په پراپر طریقه وکړي موږ چونکې ډپارټمنټ په زیر سایه کېږي موږ ارګنایزنګ کمیټې نیوټرل کسان اخیستي دي ښه بهترین زموږ سره ټیکنیکل کسان دي مثلا کاخل صاحب دی ډېر ډرا باندې غریب تقریبا دا 3 ورځې لګیا دی ښه نیوټرل ما ټاسک ورکړی دی چې ډرا به داسې جوړه کړي چې د یو ټیم لکه دلته کې همیشه داسې ټیم وي که نه چې ته یو کرکټر ته یو ګروپ ته شا یوه کې نو بیا په ډرا کې دلته کې ګروپس دي مختلف بیا خپل ټیمس ته فیور ورکړي هغه نور ټیمونه ته یې سره لږ زیاتې کېږي میچونه راکړي نو نثار کاخل صاحب دلته ناست دی راسره ډرا باندې خواري شروع کړې ده انشاءالله نن یا سبا پر به ډرا کمپلیټ کړي به موږ شیر کړي سوشل میډیا باندې او انشاءالله کوشش هم دی 100% چې موږ چاته د شکایت موقع ورنکړي